کله چې موږ سحر وختي د خوبه راپاسو نو شریعت مونږ ته مختلفې دعاګانې ښودلې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه په حدیثو کې ډېرې دعاګانې ذکر دي. یوه دعا هغه دی چې حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ خپله فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم معمول دا و چې کله به د خوبه راپارته سحر وختي نو دا دعا به یې ویله، او دا دعا عام هم د معاشرې کې اکثر خلکو ته یاد هم دا وي، اسان هم دا دی، او دا په ډېرو حدیثو کتابونو کې ذکر دی. بخاري کې هم شته دی، ترمذي کې، ابن ماجه کې، همدارنګې ابو داود کې، مسند احمد کې، دې ټولو کتابونو کې د دې دعا ذکر شته دی. حذیفه رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام چې کله سحر وختي راپارته نو دا دعا به ویله: الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور. اکثر خلکو هم دا دعا یادوي او د بهترینه دعا دی. په دې کې تلقین دی چې انسان د ورځې په شروع کې چې څرنګه خوب نه راپاسي نو ته پکار شي د الله رب العزت شکر او حمد شکر ادا کړي. دویم دعا چې دی هغه ابو هريره رضی الله عنه منقول دی او ترمذی شریف کې موجود دی، او امام نسائی رحمه الله علیه خپل کتاب عمل الیوم واللیله کې ذکر کړی دی. او دعا دا دی چې ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو کس یو تن خوب نه راپاسي نغې ته پکار شي د دعا دوی، او دا کومه د الحمدلله الذي رد علی روحي وعافاني في جسدي واذن لي بذكره. دا بهترینه دعا دی. او مخکې دعا او دې دعا کې فرق دا دی چې مخکې دعا د پیغمبر علیه السلام حذیفه رضی الله عنه فرمایي چې د پیغمبر علیه السلام معمول دا چې د دعا به ویله، او دې حدیث کې ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام حکم داو چې کله په تاسو کې یو سړی راپاسي د خوبه نو پکار چې د دعا وی: الحمدلله الذي رد علی روحي وعافاني في جسدي واذن لي بذكره. او دریمه دعا چې دی هغه سیدنا عائشہ رضی الله عنها روایت کوي، دی وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو سړی ودوی او راپاسي الله رب العزت ته د روح واپس راستوي نو او دا دعا وی: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دې دعا فضیلت دا دی چې کله سړی خوب نه راپارته او د دعا ویله الله رب العزت د انسان د دعا برکته د تمام ګناهونه معاف کړي، اگر چې د ګناهونه چې د سمندر د زګو برابر ولی نه خو الله به د ګناهونه معاف کړي. او دا بهترین فضیلت دی. نن سبا چې موږ سملو د شپې الله دې موږ معاف کړي، اکثر خلکو خو خوب راځي د ګناه په کار باندې د شپې سملي یا چې په میکونو کې غانې ځان ته لګولي پاغي باندې ودو شي، یا فلم او ډرامه لګولي پاغي کې لیدل کې ودو شي، یا چې د اکثر خلک چې د پردیو خځو سره یا پردي یا چې جلکې پردي سړیو سره غنیږي پاغي باندې چې ودو شي، یا اکثر خلک داسې په معاشره کې چې هغې نه بربند فلمونه عادت وي دغو لیدلو نو پاغي باندې ودو کېږي. دا څومره فضیلت خبره دی چې انسان د شپې ګناه وشي او د سحر وختي د دعا وی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله د ټول ګناهونه معاف کړي. دا غي د مطلب نه چې سړی د ګناهونه کوي او سحر د ګناهي بس معاف کړي. او که چېرې انسان د ګناه شوی وي او د دعا وی نو امید دی چې الله رب العزت به د دعا برکت د انسان چې د ګناهونه معاف کړي.